अल कबीरुल कदीर जुल जलाल नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन त्वाहिरा अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इज़्ज़तमंदो दा अल्लाह एहसान दे और दा अल्लाह मेहरबानी दा चे अल्लाह यौदा से कली के पैदा करी हो चावा कले दुनिया के द कुरान पर कली सर मशहूर दे और आवा कली के अल्लाह पैदा करी हो कि दुनिया के खलक आवा द कुरान पर नुम बांध भेजने नन जमन कली के चकम ख़त्म उश आगा पिंजो अत्यायम दौरा 85 सन 1938 ना देखली कि मर्द मुजाहिद दाल्लाद किताब इब्तिदा और आगाज़ करो और दारनाए खरोला और तकरीबन शपक सलवेख दौरे 46 दौरे आगई कड़े और ब्याद दुनिया न आगई तशरीफ योड़ो ब्याद आगई फर्जन आगा शोरोश और नने च ख़त्म को नुदाद आगई यौकम सलवेख्तमा दौरवा न दादा अल्लाह खुसूसी फजल और एहसान दे दाखले दे के हर जायद कुरान दरसुना नारीनाम कई जनानोम कई दे जाए के जमंगा मुहतरम रोर मौलाना फजल करीम से दा अल्लाह दे किताब खिदमत कई हर काल दईदा तरतीब दे तासो मशरान व तनासे अगर तदा अल्लाह किताब हुई दा सूरतुना द्रेस सिर्फ तर्जुमा को चूँकि वक़्त कम दे अल्लाह दे माला द सही वेलो तौफीक नसीब की और तासो चे सुमरा नाज से अल्लाह दे दला द सही और दो तौफीक नसीब की। इज़्ज़तमंदो सूरत इखलास मख के सर रबत दादे सूरत अल काफिरून के इन अल्लाह हबीब तवे टोलो काफिरानो सर बाई काटो का कुल या अय्युहल काफिरून सूरत नसर के वेच बाई काट दे का नजबा दे मदद को सूरत लहब के वतवे द मदद यो नमूने पेश करा चे अगलुई दुश्मन दा अल्लाह द दिन अगबा दे मख न लरकम सूरत इखलास के वही चे द कमे मसले द वजद अल्लाह दुश्मन तबाकई अगा मसला डेर डेर रवाया अगा सदा कुल हो अल्लाह अहद द अल्लाह खालिस तौहीद दी सूरत के जिक्र दे दी सूरत इखलास आगा सूरत ते रबत मख के सरहम दादे अल्लाह स्ता मदद बकई पकमा मसला अल्लाह स्ता दुश्मन बतबाकई पकमा मसला
اغا مسئلہ دا توحید قل هو اللہ احد دی صورت گڑ نمون دی یو نمی دے سورت الاساس اساس وی بنیاد تا دا پورا دین بنیاد اغا گورے سورت اخلاص تے بل نمی دے سورت المکشکشا بل نمی دے سورت الانسان بل نمی دے سورت النصب بل نمی دے سورت الجمال او بل نمی دے سورت المعرفت او بل نمی دے سورت النور بل نمی دے سورت التفرید بل نمی دے سورت التجرید بل نمی دے سورت التوحید بل نمی دے سورت الایمان او بل نمی دے سورت النور بل نمی دے سورت النجات او بل نمی دے سورت الاخلاص اخلاص و تپدی وجوئی چه دا سورت دے زدکو اللہ و دے دا جہنم دا اور نخلاصی زکا و توئی اخلاص باقی دا سورہ نمونہ دی طول نمونہ کے دن دا اخلاص مانا پرتلا طولو کے دن دا اخلاص مانا دا مشہور دے بسورت الاخلاص منتاز و تقبل جبہ کے کلو الحمدو کلو الحمدو ایک گڑ نمونہ دی خر دی صورت فضیلتون حدیث کے ڈیر دی یو فضیلت دا دے حدیث کے راضی دری قسم کسان اغب جنت تزی اول قسم چچا خپل قاتل ماپ کو دویم قسم چچا چا قرض خلاص کو مانا چا باندے قرض دے او دے لان اغا خبر نہ دے او قرض والا خلاص کو یاداں دسر ازمکوا دو توی تا تو پتہ نشتے خما سر دی دور ایسا کی گی اغی والا ورکڑا چغاڑ اخلاصوم سباب دا اللہ دربار کے سکوم او دریم آغا کس چه ہر پرز مصپسی دا صورت دری زلوی دا دری والا کسان حدیث کے راضی اللہ و جنت تا داخلے دویم حدیث کے راضی سوک چودکی گی او دا صورت سلزل اولستا او بیا پسم طرف ادش حدیث کے راضی اللہ بہتا دا قیامت پر ازوئی بندہ پسم طرف باندی جنت تا داخل شا پسم طرف دریم حدیث مدینہ کی یو انصاری صحابیو اغب مستمخ کی گا ہر صورت کی ہر رکعت کی ویدا صورت لستا بل صورت سر بے یو ذائقو نبرا مقتدیانو وطوی ویلکت اثار صورت سر دے یو کڑے دے خو یو صورت وایا کنا او وطوی زما خوخدا زبدا واو لرکو لے نشو بولے تقوی وپکی امام چه گوره نو دا بنی گوره خواه گوره چه خط تقوادار امامی نو آغا چه دی بمسلح لاری نو خن بکے منگا امامت دا پارا دا خبر نشتا چه کم یو مورد وگ نونی و مخ کی شوے علاقہ دا سا گاڑ خو نده چوار مخ کی کول کے دا خود نبی علیہ السلام مسلح دا پدی خو با آغا سوک قدری کی چاگا انتہائی تقوی دا او بل دا چاگا دا مسائلو نا خبر دے دانا چی ہر کو جا گورا و بسرا والا منگا ام گورو او دا پلان کے خدے او دا پلان کے خدے زمان خوخصو کی چی زمان ہاں سر ہاں ملاوئی اکثر زمان دا محلی نہیں تو پختانو دو دیکھے گورے دا امامانی او سو سر ٹچی بس اگئی وطوئی موز مخ کی کنوئی خجی کبل وطوئی اغسر اکار نلری کاغی وطار سوئی بس وئی خجی او خجی امام تقوادار امام اغا بسو کی عالم چپا مسئلو کو پوئی گی کنا خبری مسائلو نا خبری ناغیر لرکول نشو لاڑل نبی علیہ السلام تیوی جی پلان کے رکعات کی ہر صورت سردا صورت ملاوئی نبی علیہ السلام راو خویراشا پیدا تو لیوائے ناو تسوی ویجی دی صورت سر میں ڈیر امین ادا
इन्नी मुहिब्बुका विधि सूरत सरमी मुनरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मतवे मुबारक शादी सूरत दामी न बता जन्नत त दाखिले। यह हदीस के राजी यह सहाबी रागे वीजी कोर के जमंगा बरकत निश्ता, कारोबार के में बरकत निश्ता और चिकम सीस तलाशकोमा नो खैर नुम पायदा बके नम नबी अलैहिस्सलाम मतवे चकोर तदाखिलेगी या दुकान तदाखिलेगी नवाइबा अस्सलामु अलैकुम ककोर की सूखी और दुकान की सूखी हो कना ब्या बसूरत इखलास वाए अल्लाह बदे हर सिस के बरकत वाचे। सहाबी वही पदे खबर में अमल शुरू का बस अमल शुरू कुल सारा अल्लाह पमा बांधे दरे जब दरवाजे खुला उकड़े हर तरफ न बरे जकरातो हर तरफ न बरे जकरातो अलग ढेर ढेर दा सूरत वाई खा ढेर ढेर हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलाम साहब तवी रानीज देश तो कुरान दरे मैसर तवा साहब ज रानीज देश न सूरत इखलास वत हुए दा और ब्याह बतावे चाची दा सूरत दरे जल उलस्तो द पूरा कुरान बराबर बोला अल्लाह जरवर के दे के खालिस तौहीद दे शानी नजूल दारे दमके मुशरिकान रागलियो नबी अलैहिस्सलाम तेवी इरसब लना रब्बुक दखपल रब नसब बयान का सिफ लना रब्बुक दखपल रब नसब रात खया अल्लाह दा सूरत रावलेगा और अल्लाह जिक्र कल चे नसब खुद आगा चाही चगा मखलूकी अल्लाह को खालिक दे औलाद निश्ता प्लार निश्ता जामन निश्ता वसी कड़वसी दाई निश्ता ज़का आगा खालिक दे अंसाब और नसबुन दाद मखलूकी। आमिर इब्न तुफैल लागे नबी अलैहिस्सलाम देवी वीजी तुम लरचा दावत रागे नबी अलैहिस्सलाम तवीद अल्लाह ये अल्लाह सूख दे दसरो न जोड़ दे स्पिनो न जोड़ दे उसपनी न जोड़ दे दकम खानदान दे दकम टबर दे अल्लाह दा सूरत राव लेगा अभी बदत हुआ आया द चाद नसब मुबारक जे तपोस के अल्लाह अल्लाह दे अहदुन यक्योन ज़ात क्यों सिफात क्यों औ अभाल क्यों अल्लाह यो दे कुल हबीबा ऐलानो का कुल हबीबा ऐलानो का आया हुआ शान दादे अल्लाह अहद अल्लाह यक्यो दे कुल हबीबा आया हुआ दे चाद नसब मुबारक जेता सो तपोस कवई आगा अल्लाह दे अहदुन यक्यो दे अलक यौ खतूमी औ यौ ज़ूमी मा नो अहद दे ज़ैसमान दा तो यौवी खुतनवी नुश्तशवी उश्तई नो ब्या बखतम शे औ अल्लाह यौ दे खुद पना न पाक दे द जवाल न पाक दे इब्तिदा न पाक दे इंतहा न पाक दे अहद दे कना औ ता बांधे पना राजी तो लग वक्ती नो ब्या बखतम शे ए अल्लाह अहदुन यक्यो दे अल्लाह समद तो मुख्ताजी और अल्लाह जा तो मुख्ताज न दे तो लिबास तो मुख्ताजी खुराक तो मुख्ताजी और जिंदगी ज़रूरियात तो मुख्ताजी अल्लाह समद अल्लाह गज़ाते द तमाम मखलूक़ात हजतुन पूरा कई अल्लाह गज़ाते चागा मकाम और जायद जड़ा और फरियाद दे अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज दे ए तमाम मखलूक़ात आगाज़ात तो मुख्ताज दे आगाज़ात इच्छा तो मुख्ताज न दे ज़ाती कामिल ले सिफाती कामिल ले ताकत कामिल ले कुदरत कामिल ले जलाल कामिल ले कमाल कामिल ले लिदल कामिल ले और इदल कामिल ले जब्बारियत कामिल ले कहारियत कामिल ले आगाज़ात सूख दे अल्लाह समद आगाज़ात बेनियाज सूख दे अल्लाह
اے منگ تاسو ټول محتاج یو یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله او د دنیا انسانانو او انبیاء او اولیاء او مالدارو اے غریبانانو او تورو او سپینو اے دنگو او اے چیتو انتم الفقراء الی الله ټول پټول الله ته محتاج ہے اغزاد چې د احتیاج نه پاک دے اغه سوک دے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اغزاد سوک پزاید زوی نه نیولے ولم یولد او اغزاد د چانه بل چانه پیدا نه دے ولم یکن له کفوا احد او سوک د اغزاد مثل او برابر نشتا ولم یکن له او نشته دے اللہ لرا کفوا مثل برابر احد اسوک الک خالص توحید ذکر کړه دے شریک نه دے شریکا چې څوک چا سره یا غوت مرتبه کې لاندې یا ته مرتبه کې باندې یا ور سره مرتبه کې برابرې لم یلد دا الله کا شریک نشتا ولم یولد او دا الله بر شریک نشتا ولم یکن له کفوا احد او دا الله برابر هم څوک شریک نشتا الک خالص توحید ذکر کړه دے او د صورت مقصد دا دے چې بندگی بس صرف د الله کې د بل چانا او یقین بس صرف د الله په خزانو ساته ببل چا ګورینا چا بندگی وکاو صرف د الله یو اخراغه نبی علیہ السلام ته سرخ کته کو صحابه وتو قتل صحابه ته اے دا الله رسول دا اوختا ته سرخ کته کین مو خډیر اقدار چې دا خپل سرونه تاسو ته کته کو نبی علیہ السلام وتوی نا 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 او عبد الله بندگی بصرف د الله کوي واکرم اخاکم زستا سرور مزما عزت کوي بندگای حق صرف د الله دی او یقین به بچا ساتو صرف په الله باندې یقین به بچا ساتو صرف په الله باندې حاجتونه به زمون سو پورا کوي صرف الله بل څوک اجتنا نشي پورا کوله چا با سره بدازړوم نه تړو ګوره ړو بچا سره تړو الله سره بعض خلق معاشره کې دي اجزان نو هغه یا په کور باندې خکر لګولې داسې په خواوې په کورونو باندې کټوای کې خو دي بیا خکرو ته خبر رااله بیا گاډو سره چپلې تړلې بیا چا په کور جنډي ودرولې او جنډو کې هغه یو تاثیر غاڼه ګوره چاغوت چورو کړي وې دې کې دا کمال لې ها دې دا کمال لې الګا ګوتا کې واسه کمال ها او چا وې اے دې کې گیدړ سنگیرا ها گیدړ سنگی او چا وې چا واسه بولا ها ودا تیغ بندی دا تیغ بندی کته باندې وی نبی علیہ السلام نه لوی انسان نشته احد کې به تیغ بندی کړي وایس مسله ونوا کنه او بدر کې به کړي احد کې به کړي او سو ګرځي ویاره کچته د انذر ګل ملاو شنو کامیاب بشو ایک امکل انذر ګل پسې ګرځي او څوک د چرګ اگای پسې ګرځي چرګ نه د چرګ وای کده چرګ اگای مې ومنځه کنا د بانګي نو بس دا کامیابی دا الکه چرګ نه کده شتر مرغ دی ومنځه کنا نو چې الله د لسې کلی هغه نه خوانه شکلې ښا او چا لاس ته بنگړی چولی ابن کثیر وای دا شرک دی دا سری شرک دی شرک بنگړی خو الکار ناشي ها بنگړو د پاره بل سوق دي او بازي عربه نه چولې رندا سه سويختو تا الکه دا سکه وختمه خرابي تاسو د خود خبري ته خو خسته سړی کنه ته خپل ګیره پرې دي ستا حسن او زینت ګیره تمام انبیاء علیہ السلام ګیره ابو جهل هم ګیره وې سوچا کافرو عربو کې چاګیره نخرولا نبی علیہ السلام چې بیګیره سړی لیدلو اخلومبي چې مخه ته کېناس ویلکما من امرکما بهذا هغه بریک داسې غټ غټ پری خو دي او دای والی او دای والی بریک داسې نبی علیہ السلام تاسو کوی دار د چاوي
آج بریت لدا سے کړل پیدا مونږ ته زم باچا نبی علیہ السلام ګری لدا سے کړل ما ته خو زما رب داسې ویلي دي او دا زما حسن دی دې سره نارینه ګوره په ګیره خسته دی او زنانه په څه خسته ده په کمسو ها دا الله شان دی نارینه داسې مټې ووالي وي بې عزته خیم نو ګیرې لر کړه زنانه را پاسې ده هغې د ویښتو ته ځان شروع کړ دای دی نیمه کې ووال نو زمونږ حاجتونه هغه به څوک پوره کوي یو الله غواړو به د چا نه د الله نه صرف د الله بندګي به کوو د بل چا نه ها بعضې خلک دې تعویذونو پسې ګرځي هلکه دغه ټولو کل ګپ و شپ هېڅ هم پکې نشته ښه د تعویذونو کې څه دي هغه تعویذ خو هغه هم ناروا دی چې کومې ښځې د خپل خاوند د پاره تعویذ وکړه دې د پاره چې د دې خاوند ما سره مینه شي هغه ناروا دی نبی علیہ السلام یې وشړی دا ښځه بیا یې ښځه ازواج مطهراتو ته وی ووینځئ دا ها دا څوک راغلی و منکر چې دا خبرې وکړه او تعویذونو کې څه نشته ښه تعویذ کې څه ها شریعت چې جواز دانا چې بستا وته کاروباري ناس په لیکل له درز راځي الکا ستا بدا مسله حل کیږي ستا بدا او بعضې پکې محبت د پاره کوي سادهګان کله محبت کې دا قسم کار وو د مولایانو و د عربیانو شهزادانو د ښځې په تعویذ ځان لټولې کړې کله که په دغې وخت قسم کار وو کنه ټول کو ها تان بساتای دغه تعلق 50 سره ساتو مسائل به زمنګ سو کال کوي الله امام قرطبی اگر چې جواز لیکل لري تعویذ ان سبب کینی مبهم الفاظ به کینی ها د قران آیات یا حدیث بس دین علاوه قران آیات دا وي مؤثر به نه غاڼي اثر مؤثر څوک دی اللہ دے زمان استاذ ٹول پا حال باندے رحم وکړي نو خالص توحید دی صورت کے ذکر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پورا دی دوارو صورتونو تا معوذتین وی مکشکشتین وی پنایا ورکون کی صورتونا پنائی والا ورکی او دا دوار آغا صورتون دی ابن قیم رحم اللہ وی مسلمان لا د روټای او د اوبونا زیات ضرورت د دې دواړو صورتونو دی ځکه ستا دشمنان دي څه ظاهري دي څه باطني دي ظاهري دشمن هغه انسان په شکل کې دی باطني دشمن د شیطان په شکل کې دی دا دواړه صورتونه بوای دې کې علاج دی او دا دواړه د استعاذہ رکھنا استعاذہ د دم صورتونه دي اے علاج دی لومبي صورت کې علاج د سره د بدن دویم صورت کې علاج د سره د ایمان اول بدن چې بدن دی ایمان خو به بیا محفوظی کړه نو اول د بدن د حفاظت د پاره او مخ کې سره رب سره اے دا سورت اخلاص نه دی دا خالص توحید دی دا خالص توحید دا د دې سینې تراغه اے دا ټول قران دا د زدکو نو دا یو خزانه ده دې ځای محفوظ ده اوس د دغه خزانه د حفاظت د پاره به الله نه سوال کوي چې الله دا خزانه محفوظ کړي نو اول چې کمزای کې دا خزانه پرته ده د هغه وجود د پاره به الله نه سوال کوي او بیا چې کوم اصل چیز د ایمان
داغه دې غړای پټه داغه د حفاظت د پاره بد الله نه سوال کی ها نو اول صورت کې سړي نسخه د حفاظت د جان، دویم صورت کې نسخه د حفاظت د ایمان. قل اعوذ برب الفلق، وایا حبیبا پنا غواړم برب الفلق پرب د شلون کی، برب الفلق اے پرب د ښکارا کون کی، برب الفلق پرب د مخلوقات. فلق نه دی یو سری کی او بل تن راوزی دغه ته فلق ویل کیږي. اے وریز اوشلی باران تیرا بار کی، دانا مات کی شنتیخ تیرا بار کی، اے گٹ مات کی او اوچینا تیرا بار کی. رحمنا اغا اوشلی او داغینا معشوم را بار کی. دا کار سوک کئی اللہ. قل اعوذ برب الفلق، وایا حبیبا اعوذ پنائی وارم برب الفلق پرب دشلون کی، برب الفلق پرب د ښکارا کون کی، برب الفلق پرب د مخلوقات. من شر ما خلق د شر دا غنا چې الله پیدا کړی دی. من شر ما خلق د شر دا غنا چې الله پیدا کړی دی. الک شر نه دی، شر صورت کې سلور ځله ذکر کړي. یو نه دی من شر ما خلق دا ډیرای دا، او من شر غاسق اذا وقب دا یو اړخ ته ډیرای نه جدا شوی دا. ومن شر النفاثات فی العقد دا ته بل ټوکړه. ومن شر حاسد اذا حسد دا ته بل. شر چې الله سوره مخلوق پیدا کړی دی ټول کې شر دی کنه، او خیر پکې وندا. خو کله دا شر په خیر باندې غالب شي نو الله چې کوم سيزونو کې شر دی الله موږ ته محفوظ کړي. که شر وړو کې دی او کلوې دی، که شر وګد دی او کلاند دی، که شر هغه د شپې دی او که د ورځې دی، الله موږ ته محفوظ کړي. من شر ما خلق د شر دا هغه نه چې الله پیدا کړی دي. شر د انسانانو نه الله موږ بچ کړي، شر د پیریانو نه الله موږ بچ کړي، شر د درندگانو نه الله موږ بچ کړي، د شر د نفس نه الله موږ بچ کړي، د شر د کینې نه الله موږ بچ کړي، د شر د ګناه نه الله موږ بچ کړي. دا ټول شر دی ګوره ښا نو موږ به پناه غواړو. نبی علیہ السلام حدیث کې راځي دریش پیته سیزونه نه نبی علیہ السلام پناه وختره باب الاستغاثه کې وای ښا موږ ټول نشو ویلې. موږ به الله نبی علیہ السلام د کوم شرونو نه پناه وختره موږ ته محفوظ کا. اسانه ده کنه ټول به سبو الله نبی علیہ السلام چې کوم شرونو نه پناه وختره موږ ته محفوظ کا. نبی علیہ السلام سره پناه وختره اللهم انی اعوذ بک من البخل والجبن. الله د بخل نه مبچ کې، الله د جبن نه مبچ کې، الله د بزدلای نه مبچ کې، او الله د ظلم نه مبچ کې، الله د مظلومیت نه مبچ کې، الله د فقر نه فتنې نه مبچ کې، الله د مال د فتنې نه مبچ کې، الله دا علم نه اوساتي چې فائدہ بکینی، او الله دا غجب نه اوساتي چې ستا ذکر نه کوي، او الله دا غزړ نه اوساتي چې هغه کستا ير د ننښتا، الله د حرم نه اوساتي، الله د مرض نه اوساتي، الله د هغه عمر نه اوساتي چې سړی په بل ته محتاج ہے. اور رد الى ارذل العمر الله د کمزوري عمر نه اوساتي چې سړی بل ته محتاج دی. ټول دا شر دی کنه الله موږ دې ټول نه محفوظ کی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارینا اذا وقب کله چې هغه را خورشي. الګ تیاری چې خوريږي ور سره ګوره شرونه امراضي جنات را خورشي. حدیث کې راځي معشومان بار مپرې دی جنات په دل او یری چې سوخ تیار خورش وینه دا معشوم د کور نه بهر مپرې دا چې خو خورشي ماسوتن چې بیا پرې دا او چې کله تیار را روانه نو دې سره شرونه راځي جنات را خوريږي. حدیث کې راځي لوخي ووم کلاو نه پرې دی جنات پکې دلا جراثیم وانه چي اے لوخه په باندې سر کې دا او کسر ني
نو بیا په لرګې کېدا که اس نو مینو د پاسه په مسواک کېدا چراسی و نه محفوظ وي لوخ په خپل پټه غره ومن شر غاسق اذا وقب او کله چې تیاری دا ډاکوانو را میدان ته کیږي ایس شرونه درځو می خود شپې دا ډاکوانو ته آسانی ها ډاکوانو ته آسانی صالح علیہ السلام قوم کې نه بدمعشانو هغه سازش لپاره کم ټیم خوښ کړو شپه ارادای چې زو ورپسې الله شان الله صالح علیہ السلام توین عبادت لمز غار تک کور بادشاہ ایران ګیر چاپی راو ګرځیدل اسمسنا بیا بر او قتل او پورا پروګرام جوړ کړي کې نه وې پر پاسا ومکروا مکرا سازش کړه ډیر لوی سازش خو الله تدبیر کړه ډیر لوی تدبیر عجیبا دای ټول رالل نه بدمعشانو ورځي ګورو چې دې سکه چې کله را دن نشو الله په غغر کې اسمه سپه الله کې نو لور پاسه په کې ناس نو دا شرون والد شپې نه دي ډیر تکړه کیږي الله موږ د شپې د شر نه وساتي ومن شر النفاثات او د شر دا کوکو اچون کنا فل اوقات په مجلسونو کې فل اوقات په غټو کې یا من شر النساء زنانا کنا د زنانو شر نه دی الله وساته دا بیا سم لوی شر دی اے من شر النفوس شر د نفس نبی علیہ السلام باندې جادو شویو چا کړو لبید ابن عاصم کړو څنګه کړو لونو په ملګرتیاي کړو چرته کړو نبی علیہ السلام شپږ میاشتې په داغي اثر یو کار دنیاوی به کړو وی بیگینی مان دې کړي دنیاوی خا دینی نه نبی دې الله ظهور غونته وا پیراغه شپږ میاشتې داسې تیرې شوی بخاری کې روایت ده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی عائشہ ما ته الله زما بیماری او خودلا وسدا وی بیگا یو دو کسان را ملائک راغلی یو مسر ته دې دبل خوتا دی یو دې بل نه تاسو کوي دل څه چلې وی بیمار دی وی سم بیمار دی وی جادو پېښوي دی وی چا کړي دی وی لبید ابن اسم یهودیان زمون دشمنان دي په خوانه غره ښا په خوانه زمون دشمنان ویچار ته مدینه کې یو کویو بئر زروان اوس نشته باندې هغه کې نبی علیہ السلام صحابه ولېګل چرپا سے اغلا پیرا بار کو وبا د نقریزو په شان سره بیا چرالو نبی علیہ السلام ویخته هغه له یو لس غټه ور کړې الله دا سورتونه راولېګل دواړه یو لس آیاتونه دي یو غټه کلا اولاد نبی علیہ السلام بوج بس پکې دو دا شر دی الله مونږه تعویذګرو او کوټګرو نه وساتي چې دای سره د لاواسه تشوا چې ما پیدا کړی دی او ما پیدا کړی دی ما پیدا کړی دی او ما پیدا او دا خبره لاجی زنانو کړی دی دا غي دا کار دی چې چرته ګوره غي د تعویذګرو معلومي او دمګرو معلومي هغه د پلان کی ځای کړي او خاوند نه خبري ها هغه ته کوئی پیسې راکچې ختمه ده او غوړي ختم دي او چې هغه پیسې ورکړي د ټول هغه طرف ته دا ورکړي هغه ته وایي چینی غوړي او ختم شو کنه دا ګورې نه سخرو بل طرف ته دي نو باس الله دې موږ دغه شرونه نه وساتي ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکینا کله چې هغه خپل حسد کار کوي الکه حسد پیژنې الله بچا نعمت کړې ده دینی یا دنیاوی او ته پاره خپای نو دې ته حسد ویل کېږي او حسد ګناه کبیره ده داولی دا د
الله په فیصله باندې دې خبره الله تعالی مونږ کې دا ډیر دی یاره الله دې مونږ معاف ها پښتانه تاجدم کوي خو کینه او حسد نه پریږدي ته چا کور نشي برداشت کوله ته چا گاډي نشي برداشت کوله ته چا سپینې کپڑے نشي برداشت کوله او بیا د هر چا حسد د خپل درجه دی د خزو حسد جدا دکاندارانو حسد جدا کنه او د لوبو والا حسد جدا د لوبو والا چې کوم حسد دی دالو اعلان جره او د علماء حسد جدا ها علماء او د امیانو حسد جدا کچا خستا کور جوړ کو امیان سوې چې دا ولا کم ځای ناراضي مون خودور وخت شو مون سونی لیدل دویوم کور وتا الګه چا خستا کور جوړ کنه ستارور دې کنه چاغه ته سہولت ته نو آیا الله چې سم دې دل اور کو خوشاله پکې وساته مونږ له عمره کې سچ چل بو شي دې کې اګه گاډه ولید گاډه وی پیاز دې پلارانو وی پیاز سره خوړه الګه پلار دوله سوای خدای الله خوخه د دنیا سي چاله ورکان ته سوای دی ولا پورا عدالت لګولې شجره ولا راوباسي پلار دال سره خوړه او پلار داسې کول دی خدا سي او دی داسې تا ته بده سم ملاويږي یارا دی وجه علماء لیکلي دي د حسدي انسان علاج دنیا کې نشتا او حسدي د خیری امکوا چې الله ر دربار کې کینسر راولي الله ر ټایفایډ کې اختا کا حسدي چې کم بیماری کې مبتلا دي د دین لوی مرض نشتا ځکه چې جاسمینی کپڑے واجولې د تو ازګوري نو دې سوځي کړ او کاغه گاډه راو بار کنه دې خو بیا سوځي څنګه کړه نو بس دا بیماری د لډې را ها اول ذنب فی السماء اول گناہ چې آسمان کې شوه دی هغه حسد دی چا کړی دی ابلیس بابای آدم سره اول گناہ چې پزمک باندې شوه دی هغه حسد دی چا کړی دی بابای آدم دو زامنو یو قابیل او بل حابیل ا قابیل اونګه د حابیل سره حسد شروع الک حسد نه کله کله سړی کوپر تر سي او حسد نه دی کلا کلا قتل ته سړی رسي قتل او د ډیرو کافرانو د کوپر سبب هغه حسد ابو جهل کاکا چې نبی علیہ السلام سقط نه کړ حسد په مخه کړو حسد په مخه کړو ځکه نبی علیہ السلام نه مانو اگر چتریو منے ولې نه معنا حسد کو الله دې زموږ زړه نه حسد وباسي چاله الله علم ور کړی دی وای الله دې تا تستاده علم مبارک خان حسد ور سره مکو چې دته په کې لا وګورا دا دراته مسلې زده کړې اچھا سره حسد مکو ها الله به عزت من کی بس یاد ساته حدیث کې راځي یاکم والحسد تاسو توام حسد نزان ساتي حسد سره نیکای داسې سوځي لکه څنګه چې او چې لرګي ته اور ولګي او تیزای سره سوځي حدیث کې راځي حسلتان لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد دعا صفات دو چیزونه دي مؤمن کې دنه نشي پاتې کېږي ها ته چا په زړه کې دی یو بندا یا ایمان دی او بل حسد دی کہ ایمان وینو حسد بنی او کہ حسد وینو ایمان با نی لا یجتمعان تا یو ځای نشي جمع کېږي د ډیرو کافرانو د کوپر سبب سو ها حسد بنه کو کنه حسد بچا سرا نکو ها الله دې موږ حسد نه وکړي الله دې موږ حسد نه وکړي ابو جهل چې نه مانو دا نبی او نبی علیہ السلام وی د دې امت فرعون سوق دی ابو جهل دا ولې ها هغه فرعون د موسی علیہ السلام چې وګور اونی و ډوبېدو نو هغه کلمه زړې نرم شو کلمې شروع کړه کنه کلمې شروع کړه والله اوس ته کلمې نه قبليږي ځکه اوس راګیر تکا او د دې امت
فرعون آخری وقت کې ورېړه نو نرم ها کله چې بدر کې سبونه برابر شو د رحمان سے وای دی پر مې قتل معشوم دی پر مې قتل معشوم ډکه خپاو سو غټ سړی په کارو یو پلا معشوم بل پلا دې یو راتوی ابو جال کم دی ما ته سو آی وتا ای مور راتوی چې دا د نبی علیہ السلام دشمن دی نو ما نیت کړه دا به ختمو وی چې دې غلې شه دې بل لاته وي وی دې کې اگر با مخامخ شو سبونه برابر وي وی ما ته وی چې هغه دی او چې ما صرف داسې کړل په شان د باز بیا رسیدلی دواړو ورونو په گزارونه وکړل او په منډه راغله نبی علیہ السلام ته وی جیو لوی دشمن مو ختم کړ دین نبی علیہ السلام ته یو ودرید بیا ته بل ودرید جګړه و یو وی ما مړ کړل بل وی ما مړ کړل نبی علیہ السلام وته وی توري راته وخی دواړو وته توري داسې کړي نبی علیہ السلام وته وی تاسو دواړو وجه تاسو دواړو د الله د دین دشمن ختم کړي عبد الله ابن مسعود سے توی ورشه داسې وګوردا چلاړ نو لا صاحب کیو ابو جهل کې عبد الله ابن مسعود سے چولی در بدی سینه ولا کینا د دې امت د فرعون خبر اوري سیوی عبد الله بن مسعود سے توی وی د ګړو سره اون کیا ډیر په اوچت مقام باندې ناس او جړې بیاو نه نرمېدو ټول والے شوی ختم دی وی تاسو غټل او کومو غټل دې د غټه بغام کړي تاسو غټل او کومو غټل عبد الله بن مسعود سے وتوی الله ختم کړی توري ته علاج کو پدې دا ولا تور کې خدا سوئی وتا وای تور لګه کتا کا سر سره مې دا سټ لګوګت پرېدا چې خلکو ته پته لګي چې د سردار سر دی دا د دې امت فرعون عبد الله بن مسعود سے ولا دې پوزا کې تار واچو اثر ولا داسې ځان بسرا کاغو دام علماء لیکلي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل مکه کې ابو جهل عبد الله ابن مسعود سے بلا سپېړ ور کړی و صحابه کې د ټولو نام مندره قد عبد الله ابن مسعود سے وو خود علم خزانه وا نو ابو جهل بس سپېړ والے دې کې جبرئیل علیہ السلام راغې مسکے مسکے کېدو نبی علیہ السلام ته وی جبرئیل ته خان دے او زما ملګری په وینو سور دی عبد الله ابن مسعود سے بیادو وی ګورې نه په وینو سور دی او ته خان دی عبد الله جبرئیل علیہ السلام غو نه کو کله چې عبد الله ابن مسعود سے دې پوزا کې ولا تار اچولې او راکاګی داسي جبرئیل علیہ السلام راغې او بیا خاندل نبی علیہ السلام ته وی هغه مکه کې د خندا یاد را وی هغه مکه کې چې مې خاندلی وغه د یاد دی وی دا الله په علم کې وا چې د قانون سپېړ اور کړه دلا دی غریب لا خو دې بوله په دې پوزا کې تار اچي او دا سر بوله راکاږي عبد الله بن مسعود سے بولا دا سر راکاږو ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي چې کله سر داسې مخې ته راغی نبی علیہ السلام سر ته وکتل وداد دې امت فرعون دی آخر وقت کې وګوره تړل نرمي دي آخر وقت الله دې زمونږ د ټولو په حال رحم الله دې موږ د حسد نو ساتي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا اذا حسد کله چې خپل حسد کار کی ځکه چې حسد دن نه نزان سوځي او چې حسد را بهر کی نو بیا جهان سوځي کنه چې را بهر کو خو بیا نقصان رسي کنه اے چې دن نه دې نو دې دن نزان سوځي چې را بهر شو نو جهان سوځي الله موږ د شر یا نو د شر نو ساتي الله موږ د شر حاسدین نو دا حسد نو ساتي او ګرا سلور زله ده کنه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اے گڑای ما ته برابر د مکمل خپل ټیم له ان شاء الله ځان رسول بالکل بغم نه کوي اخوا دی خوا نه بالکل صحیح ټیم له بدرستخان له خدای رسي تاسو بالکل غم مکوي او دا مې پنونه کله کله مړه د روزي مبارک میاشتا
دعاګانې قبليږي دا الله په کور کې یو الحمدلله مازیګر نه ناسه او افطاری به وکړي الحمدلله دا الله په کور کې دین لوی خبره شته دا دین لوی خبره نشته څوک یو ځای نه څوک بل ځای نه دا الله شکریا ادا کوي الله کور کې خپل ناسه دا الله کتاب آخري اختتام کې راجم ہے دین لوی خبره نشته د سعادت ښا شکریا ادا کوي ایمان سره د توامدا سے خلق دی الله دې مجلسونو ته نه پریږي دې مجلسونو ته نشي راتله بللا داسې دي خپل کور ته نه پریږي ته دې توفیق وته نه ملاويږي دا الله شکریا ادا کوي سمرا شکریا ادا کوي کمر بار بار شکریا ادا کوي قل عبی بوا یا اعوذ بنا غالم برب الناس پر رب د خلقو مالک الناس باچا د خلقو الہ الناس مشکل کشا د خلقو د سنا من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسه اچون کی الخناس پټی دن کی نا خناس شیطان دی چې وسوسه واچي نو پړشي او چې ذکر کیږي نو تختی او چې ذکر نه کیږي نو ځان را رسي حدیث کې راځي چې اذان ویل کیږي نو شیطان تختی وله زرات او اغنا اواز یو رواني ها په مخ باندې تختی او چې غافل دي ویني نو غزان را رسي ها ځان د تر رسي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس او شیطان چې وسوسه چي بسینو د خلقو کې من الجنات والناس کاغذ جنات نه او کاغذ انسان من الجنات والناس پریان کا ایک د پریانو نه او کو انسانانو نا ګور سورۃ فلق کې یو صفات د الله ذکر کړه او برب الفلق او شرونه سلور ذکر کړي هوا دلته کې شر یو ذکر کړي دي من شر الوسواس الخناس او د رب صفاتونه هغه درې ذکر کړي دي داولي زړومبي صورت کې اے حفاظت سوال د سود دی بدن د پارا د دې بدن د پارا نو دا بدن خو همیشه نه دی لږ وخت د پارا دی نو الته یو صفات د الله ذکر کړه او شرونو نا پناه چې وختلی و نو هغه سلورو دلته سودی دلته صفاتونه د رب درې ذکر کړي به رب الناس ملک الناس الہ الناس ولید ما انسان دوا درې قسمه یو ماشوم والده او بل ځواني دا او بل بوډا والده به رب الناس الله وای چې ماشوم وي پس پوی دینا صرف مم د کولا تربیت د لما کړو مور پلار ګوره د لما تا به کړو او کله چې سینا کې د زور راغې او قوتونه د سیوا شو نو په آرام ګوره قدم دا مالک الناس باچا د ګوره زیما او کله چې بوډا شوي زامن هم پرې خو دې اکثر بوډاګان داسي کنه بوډا او بوډای د دې ځای بیاسي کچن او برچی خانه یو بل تګوري او خان بوډای وای زما بار سړی ته وای ها موږ له خدای خپل جوړای را کړی بوډا هم دا وای اګوري وتا کنه دې په لګوري با او زموږ ځوان وای د مرزو دې بوډا او کله پر یاد کې وي زمون څوک نشتا الله وی نه رب دشته الہ الناس زد یم کټول پرې خو دې زد نه پرې ښا او لزامن نه دی لزامن یو پلار ساتي بیا دا لس واړه ځامن یو پلار نه ساتي چې کله نور راوي کله نور راوي یو وای ز خدمت نشم کوله بل وای ز نشم کوله بل وای ز نشم کوله هر سړی خپل سره یو طرف تشي بابا او بای دغه شال پی چې چا ځان ستړی کړي ګرمای او سړدای ته نی کتلی ای ځان خلو کې د خپل بچی د پاره ډوب کړي آرام د خپل بچو د پاره ختم کړي هغه بچي چې وادو کې نو پلار ته وای تا مال سکړي تا مال سکړي ایک رچا مور پلار ژوند دي قدر کوي ایمان سره ته هم کلاړل دا ګوره سرمایي دي دولت ته بیا چته ملا بیا نه ملا مور ژوند دا راتوا در کوي
ابن سیرین یو ځل خوب لیدلو، خوب شاګرد ولیدو وته ویږي بیګا مې خوب کې لیدلې وي دی ګیری نه دی ملغلری جوړې دي وته وی سټه به پلان کېټه خوب کې بالکل صحیح لیدلې بیګا د کور ته لاړ مور مې ودوا یخو ته ولکې نه استم د خپل ولداتي چاپی کولې ستړی شوم د خپل ګیرا او د اسمق دا مې داسې مور د خو باندې کې خودم په زیبه زور ورکو دا راونه مستړی شو او بیا شاګرد ته وای خوب کې صحیح لیدلې ته ګیرې نه ملغلری جوړېږي چا ژوندای دي دا د سونې غټونه دي غټان پیژنې سونې ځان لته لګ لګ راغوسوي کلاړل د نه مور ملاويږي نه پلار ملاويږي بیا بس کوئی رورا چا نته دي ته ګورې چاته د مور چاته د پلار چاته چا ژوند دي قدر کو قدر صحیح ده کنه ها او راځي چې یار ټول د ګنا نه توبه وباسو دا الله کور دی نیت کو زمونږ دا زندگی چې مشکل ده او ګران ده قران مې مخه ته دا زمونږ د ګنا اثر دی په موږ باندې کله چې ګناه کې د ګناه یو اثردار چې ته کوم کار کې هغه کار به ته ګرانی پښتو کې واوري سمې باندې خوري دا د ګناه اثر دی دویم چې ګناه کې نو اثر دار چې په زړه باندې تیاری او دریم د ګناه اثر کور کې باندې برکت نه او بل د ګناه اثر مال او اولاد کې باندې برکت نه او بل د ګناه اثر اولاد باندې نافرمانی او بل د ګناه اثر استاد وجبا خلق باندې استاد ګناه اثر چې باران نه کیږي خود ګناه د وجه نه کوي او بل د ګناه اثر هغه سره چې کله ګناهګار مړیږي نو کلمې نه نصیب کیږي کلمې نه نصیب کیږي د ټولو ګناهونو علاج هغه د پاره الله دا کتاب را لګل ټولو ګناهونو علاج دی کتاب کې وو بدا کتاب کنا ان شاء الله او چې چا ترجمه نه دا کړي هغه په ترجمه باندې شروع کو سو کم ځای وای کم ځای بس دا الله کتاب وای ها ایمان سره د توامدار اړه ده او دا د عزت کتاب دی دا د کامیابی کتاب دی دا د کامرانای کتاب دی دا چې چا سینې سره جوخ کړي دی الله دنیا کې هغه یو مقام ور کړی دی الله هغه عزت ور کړی دی چا چې دا پرې خود دی دنیا کې هغه انسان ذلیل دی هغه پریشان دی ان شاء الله نیت پکاو او دا کتاب بوو صحیح ده کنه جی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دا دې د پاره وو ها علماء لیکلي کان چې قران خو ختم شو خو څنګه چې شیطان خوشاله شي چې زړه خلاص شو شیطان ته خلاص نه بیا یې د شروع کو ها هغه خوشاله ولته نه پریدو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قرآن مشورو کړو استاد ابتدا کې بسم الله ویل ها او سورته چې ختم کړو قرآن ختمو نو والناس کی سین دی با او سین چې یو بل سره یو ځای کې نسته جوړ شو بس ها د اصلاح او د هدایت د پاره دا بس ها اصلاح او هدایت د پاره دا کتاب سره بس الله دې زموږ په دې کتاب باندې اصلاح وکړي دعا وکړي چې کوم ملګرو دې ځای کې دا الله کتاب ویلو او چا ورته لستو الله دې لستون کې د پاره او الله دې اوریدونکو د پاره د خیر او د نجات ذریعہ وګرځي الله د روزه مبارک میاشتا الله اسیم ته دعاګانې قبلې ستا په کور کې ناسیو الله تا ته ملاس کو چت کړي دې الله زمون تمام ګناهونه معاف کړي الله زمون تمام ګناهونه معاف کړي الله زمون تمام ګناهونه معاف کړي الله کا قصدان را نشوي او کا سهوان را نشوي ک تنهایی
غدای کې را نشوي که مجمع کې را نشوي که د شپې را نشوي که د ورځې را نشوي الله ستا کور کې تا ته ملاس کوچت کړی دی الله زمونږ تمام ګناهونه معاف کړي الله زمونږ تمام ګناهونه معاف کړي دا څومره ملګري دی ځای کې ستا الله په کور کې تا ته الله لاس اوچت کړی دی او ناس دي دای په زړونو کې څه شریعه جتونه دي الله د خپل غیبی خزانو نه ولا برابر کړي الله زمونږ مینه قرآن سره پیدا کړي زمونږ مینه الله دین سره پیدا کړي د دنیا محبتونه الله زمونږ د زړونو نه وباسي دا الله محبتونه الله خپل محبت زمونږ زړه کې واچي د دنیا محبت زمونږ د زړه نه بهر کړي الله نبی علیہ السلام امت د پاره څومره د خیر دعاګانې وخت وي زمونږ په کې سو کې نبی علیہ السلام څومره شرور نه پناه وخت وي الله زمونږ ته حفاظت وکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله کوم ملګرو دې دا قرآن اختتام ته رسول هغه د پاره دا غي مور پلار د پاره د نجات ذریعہ جوړ کړي دې ختم لا الله سور ملګری راغلي دي الله دا ختم د قرآن کریم کې شرکت کړي دي الله دې د پاره الله د نجات ذریعہ جوړ کړي او الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله پورا امت مسلمه په حال رحم وکړي الله زمونږ ملک امن راولي الله مونږ بدامنای نه وساتي الله زمونږ ملک امن راولي الله زمونږ ملک امن راولي الله مونږ بدامنای نه وساتي الله مرخباسم راضي مونږ ټول الله عمر په وخت کې دا عظیم کلمه الله زمونږ په جبه جاری کې لا اله الا الله محمد رسول الله